زما عزتمند مسلمانانو رونو په دې آیتونو مبارکو کې الله تعالی مسلمانانو ته دا پیغام ورکوي چې دا پیغمبر علیه السلام چې ستاسو د هدایت دپاره ما دنیا ته رالیږلی دی نو د پیغمبر علیه السلام دا ذات ستاسو دپاره نمونه ده چې د الله عبادت به څنګه کوئ د الله په کتاب به څنګه عمل کوئ د الله تعالی هر یو حکم ته به خپل سر څنګه ټیټوئ د هغې چل او طریقه به تاسو د پیغمبر علیه السلام نه زده کوئ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د پیغمبر علیه السلام په ذات کې ستاسو دپاره نمونه ده دا قرآن خپل کتاب الله تعالی دنیا ته په 23 کاله کې نازل کو حضرت جبریل علیه السلام به د الله تعالی د طرف نه وحی راړه پیغمبر علیه السلام به هغه وحی بیا خپلو ملګرو ته اوروله د هغې نه پس خپلو ملګرو ته به حکم کو چې تاسو په دې باندې عمل وکئ خو د عمل دپاره یو نمونه پکار وه چې مونږ به څنګه په دې کتاب باندې عمل کوو د الله په دې حکم به مونږ څنګه عمل کوو نو الله تعالی فرمایي د هغې دپاره تاسو ته ما نمونه هم درکړه د پیغمبر علیه السلام ذات چې پیغمبر علیه السلام ته ګورئ چې دی په قرآن څنګه عمل کوي هغسې پې هم تاسو عمل وکئ روایت کې پیغمبر علیه السلام فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلی تاسو د مونځ طریقه زده کول غواړئ نو ما ته ګورئ چې زه څنګه مونځ کوم پیغمبر علیه السلام دا حکم صرف د مونځ په باره کې کړی دی خو د دې نه مراد ټول عبادات دي چې مونږ به د الله یو حکم څنګه پوره کوو د الله تعالی په یو حکم به کاملې طریقې سره مونږ عمل څنګه کوو د هغې دپاره د پیغمبر علیه السلام طریقه د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه هغه لازمي شرط دی که چېرته هغه پکې نه وي د پیغمبر علیه السلام طریقه پکې نه وي د پیغمبر علیه السلام سنت پکې نه وي هغه نیک عمل بیا د الله تعالی په نسبت باندې قابل قبول نه دی قرآن کریم کې چې د څومره اعمال صالحه او تذکره شوې ده مفسرین حضرات فرمایي عمل صالح هغه عمل ته ویل کېږي چې په هغې کې د الله حکم وي او د پیغمبر علیه السلام طریقه وي که تا د الله په یو حکم باندې عمل وکړو په هغې باندې تا د خپل طرف نه عمل وکړو خو په هغې کې د پیغمبر علیه السلام طریقه نه وه په هغې کې د پیغمبر علیه السلام سنت آداب نو په هغې کې د پیغمبر علیه السلام هغه عمل نو چې پیغمبر علیه السلام خپل امت ته ښودلی دی هغه عمل صالح تاله هېڅ فایده نه درکوي په هغه عمل صالح باندې او په هغه نیک عمل باندې تاسو ته هېڅ فایده نه میلاویږي او نه تاسو ته ثواب میلاویږي نو په عمل صالح باندې او په اعمال صالحو باندې چې الله تعالی قرآن کریم کې وعدې کړي دي چې تاسو له ما داسې جنتونه تیار کړي دي داسې باغات مې تاسو له تیار کړي دي چې د هغې لاندې به ولې بهیږي د پیو وله به بهیږي د دې نه علاوه د شاتو وله به بلیږي نو پیغمبر علیه السلام د امت دپاره چې الله تعالی دا ټولې وعدې کړي دي نو دا اله چې کله عمل صالح وشي او عمل صالح به کله کېږي چې په یو عمل کې د پیغمبر علیه السلام طریقه هغه شامل شي نو په دې وجه الله تعالی ټولو مسلمانانو ته ټولو اهل قرآن ته دا پیغام ورکوي چې ګورې ستاسو دپاره په هر یو عمل کې ستاسو دپاره په هر یو قول کې د پیغمبر علیه السلام ذات هغه نمونه ده د الله تعالی په یو حکم باندې ته صحیح طریقې سره عمل کول غواړئ نو ته اول دا وګوره چې په دې کې د پیغمبر علیه السلام عمل څه دی په دې کې د پیغمبر علیه السلام قول څه دی په دې عمل کې د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک څه دی په هغې باندې اول ځان پویه که د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې ځان پویه که بیا په هغې باندې عمل وکړه نو چې په هغې باندې تا عمل وکړو نو د هغې نه پس به په هغه عمل باندې په هغه نیک عمل باندې تا ته ثواب میلاو شي تا ته به بدله میلاو شي د پیغمبر علیه السلام د ذات دا ټولې نمونې دا اقوال او افعال دا امت ته صحابه کرامو را رسولی دي الله تعالی څنګه چې د قرآن کریم په باره کې وعده کړې ده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چې دا قرآن کریم ما نازل کړی دی او زه به د خپل طرف نه د دې د حفاظت دپاره خلق پیدا کوم په هره زمانه کې به داسې خلق پیدا کوم چې هغوی به زما د دې کتاب حفاظت کوي د هغوی د ژوند به صرف او صرف دا یو مقصد وي چې زما د قرآن زما د کتاب د هغې حفاظت وکړي الله تعالی په خپله دا ذمهداري په خپله باندې اخیستې ده
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قرآن کریم نازل کړی هم ما دی او حفاظت په ورله هم زه کوم. پیغمبر علیه السلام یو روایت کې فرمایي چې زما په امت کې به تر قیامت پورې داسې یو ډله موجود وي چې هغوی به د الله تعالی د دین په لاره باندې ولاړ وي. که څوک په هغوی باندې اعتراضات کوي، څوک هغوی پسې خبرې کوي چې هر څه وشي خو دکه خلک به زما د دین د لارې نه هغه ګډوډېږي نه، تر مرګه پورې به دی زما په دین باندې داسې مضبوطیا سره ولاړي لکه څنګه چې زما صحابه کرام دي، لکه څنګه چې هغه ملګري چې پیغمبر علیه السلام په 23 کاله کې تیار کړل. 1,24,000 صحابه کرام پیغمبر علیه السلام په 23 کاله کې تیار کړل او د هغوی په باره کې ټول امت ته اعلان وکړ اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، چې دا ما په 23 کاله کې کم 1,24,000 صحابه کرام خپل ملګري ما تیار کړل د دې ټول مثال ګورې په شان د ستورو دی. پیغمبر علیه السلام فرمای اصحابی کالنجوم، زما دا ټول ملګري د اعلی نه ادنا پورې زما دا ټول ملګري د دې مثال په شان د ستورو دی. پیغمبر علیه السلام خپل امتیانو ته ترغیب ورکوي چې زما د دنیا د تلو نه پس چې کله زه وفات شم تاسو به زما د ملګرو پسې روان یئ. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، زما په دې 1,24,000 ملګرو کې چې کم یو ملګري پسې هم تاسو روان شوئ نو دا د هدایت لاره ده، دا د جنت لاره ده، دا د الله تعالی لاره ده. د پیغمبر علیه السلام په خپلو صحابه کرامو باندې په خپلو ملګرو باندې دومره لوی اعتماد چې ټول امت ته اعلان کړی دی چې که زما نه پس تاسو زما په لاره باندې راتلل غواړئ، د الله په لاره باندې راتلل غواړئ، د قرآن په لاره باندې تاسو سفر کول غواړئ، د هغې دپاره تاسو څخه صرف یوه نمونه د هغه زما دا ملګري دي صحابه کرام چې د دوی په لاره به تاسو را روانېږئ. او پیغمبر علیه السلام د ټولو په باره کې یو شان اعلان کړی دی بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، زما په دې 1,24,000 ملګرو کې چې تاسو کم یو پسې هم روان شوئ نو دا د هدایت لاره ده. نو د پیغمبر علیه السلام دا اقوال او افعال، د پیغمبر علیه السلام احادیث، د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې دا امت ته د صحابه کرامو په ذریعه سره را رسیدلی دي. پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې د جزیرة العرب نه بهر نه دی وتی، خو د پیغمبر علیه السلام دین او شریعت هغه پوره دنیا کې خور شوی دی. نن پوره دنیا کې داسې یو کوڅه نشته، داسې یو کور نشته چې هلته د اسلام پیغام نی رسیدلی، هلته د دین دعوت نی رسیدلی. د پیغمبر علیه السلام هغه دین او هغه پیغام چې په 23 کاله کې الله دې ځمکې ته راکوز کړو هغه پوره دنیا کې چې خور شوی دی صرف د دې صحابه کرامو په وجه باندې چې پیغمبر علیه السلام په آخرنۍ خطبه کې صحابه کرام ټول ځان ته مخامخ کینول. پیغمبر علیه السلام د حج خطبه د آخري او پیغمبر علیه السلام د خپلو ملګرو صحابه کرامو نه تپوس کوي چې زما ملګرو تاسو ووایئ زه چې دې دنیا ته د کم مقصد دپاره راغلی وم هغه مقصد ما پوره کړ، تاسو ته ما د الله پیغام راورسو. صحابه کرامو جواب ورکړ چې یا رسول الله تاسو د الله تعالی د پیغام د را رسولو حق ادا کړ، تاسو هر یو کس ته د الله پیغام او د الله تعالی هغه خبره ورسوله. پیغمبر علیه السلام اوس د خپلو صحابه کرامو ډیوټي لګوي فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، چې په دې میدان کې څومره خلک موجود دي چې هغوی زما دا خبره واورېده، اوس د دوی ذمه داري ده چې د دې نه پس به زما نور امتیان چې کوم را روان دي قیامته پورې هغوی ته به دا خبره تاسو رسوي. تاسو زما خبره واورېده، تاسو په ما باندې ایمان راوړو، تاسو په قرآن باندې ایمان راوړی دی، تاسو د هدایت په لاره باندې روان شوئ، زما خبره تاسو ومنله، تر دې وخته پورې زما ذمهداري وه، زما ذمهداري اوس ختمه شوه، اوس زه د دنیا نه رخصتېږم. او پیغمبر علیه السلام خپلو ملګرو ته اشاره هم ورکړه چې کیدای شي را روان کال په دې میدان کې زمونږ او ستاسو ملاقات ونه شي، یعنی را روان کال د حج په ورځو کې زه به په دې دنیا کې موجود نیم. پیغمبر علیه السلام خپلو ملګرو ته د خپل وفات هغه اشاره هم ورکړه، خو د هغې نه مخکې پیغمبر علیه السلام د خپلو ملګرو ذمهداري او ډیوټي ولګوله چې زما ملګرو، زما صحابه کرامو نن ورځې پورې چې ماله الله کومه ذمهداري راکړې وه هغه ما پوره کړه. تاسو کې هر یو انسان ته ما د الله پیغام راورسو، د الله په خبره مې پویه کړئ، د الله په قرآن مې پویه کړئ. نن زما هغه ذمهداري ختمه شوه، زه د دنیا نه رخصتېدو والی یم،
زه د دنیا نه تلو والی یم. او هغه وخت کې قرآن کریم دا آیاتونه نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، چې اوس د الله تعالی مدد راغی، د فتح زمانه شروع شوه، اوس به ډلې ډلې خلک راځي او مسلمانېږي به د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې به بیعت کوي. چې دا آیتونه نازل شو نو صحابه کرام خوشحاله شو چې اوس به زمونږ ملګري نورم سیوا کیږي. الله تعالی فرمایي چې ډلې ډلې خلک به راځي او تاسو سره ملګري کیږي. ټول صحابه کرام ډېر خوشحاله وو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا آیتونه واورېدل نو هغه په ژړا شو. صحابه کرام ته نه تپوس کوي چې دا خو د خوشحالۍ خبره ده، الله تعالی مونږ سره وعده وکړه چې زما مدد راغی، په تاسو باندې فتح او کامیابي راله، او اوس به ډلې ډلې خلک راځي مسلمانېږي، به دا خو د خوشحالۍ خبره ده او ته جاړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې زما ملګرو تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې په دې کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته حکم کړی دی فسبح بحمد ربک واستغفره، چې ته د الله تسبیح بیان کا، د الله لویی او بڑائی بیان کا، او د الله نه استغفار وغواړه. د دې نه دا معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام د وفات وخت رانږدې دی. زما دې جملې ته خیال دی چې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته د تسبیح او د استغفار حکم کړی دی چې کله یو نیک عمل برابر شي نو د هغې په آخره کې انسان بیا د الله نه استغفار غواړي چې یا الله دا ډېر لوی عملو، کیدای شي په دې کې زموږ نه څه کمې کوتاهۍ شوې، یا الله د هغې کمې کوتاهي موږ ته معافي وکړي. نو د دې نه دا معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام هغه وفات کېدو واله دی او د پیغمبر علیه السلام هغه وفات نږدې دی. وی ټیک ته چې په دې کې مسلمانانو سره الله تعالی وعده کړې ده چې نصرت به راځي، فتح به راځي، خو بل طرف ته په دې کې د پیغمبر علیه السلام د وفات هغه خبر موجود دی. نو پیغمبر علیه السلام په دې میدان کې ټولو صحابه کرامو ته ووایي چې زما صحابه کرامو نن تاسو سره موقع ده، زمانه چې څومره تپوسونه کولی شئ نو وکئ. د دین په باره کې د چا ذهن کې څه سوالي زمانه تپوس وکئ، که د چا د عباداتو په باره کې په ذهن کې څه سوالي زمانه تپوس وکئ. کیدای شي را روان کال په دې میدان کې بیا زه تاسو سره میلاو نشم، کیدای شي را روان کال بیا دلته کې زمونږ ملاقات ونه شي. نو د هغې نه مخکې پیغمبر علیه السلام د خپلو ټولو صحابه کرامو چې 23 کاله پیغمبر علیه السلام په ډېر محنت سره دا ملګري تیار کړو، 1,24,000 ملګري تیار کړو، او هغې ته یو ذمهداري ورکړه چې د نن نه پس زما د اوږو نه هغه بوج الله تعالی واغسته او ستاسو په اوږو باندې واچو. هغه ذمهداري چې د هغې دپاره به دنیا ته پیغمبران راتلل چې د الله تعالی حکم او پیغام مخلوق ته ورسوي، هغه ذمهداري الله تعالی تاسو ته حواله کړه. تاسو آخرنی امت یې او زه آخرنی پیغمبر یم. زما نه پس دنیا ته بل پیغمبر راتلو واله نشته، او ستاسو نه پس دنیا ته بل امت راتلو واله نشته، او د قرآن نه پس دنیا ته بل کتاب راتلو واله نشته. نو په دې ذمهدارۍ باندې ځان پوهه کوي، او دا د الله ذمهداري چې څنګه ما پوره کړه او ټول ژوند کې د ذرې برابر په هغې کې ما کمې کوتاهۍ ونه کړو، نو تاسو هم په هغې کې کمې او کوتاهۍ مه کوئ. او زه به د الله تعالی نه دا سوال کوم چې تاسو له توفیق درکړي، او زمونږ ملاقات به د محشر په ورځ باندې د قیامت په ورځ باندې په حوض کوثر باندې کیږي چې ماله به الله تعالی حوض کوثر راکړی، ما به په لاس کې ګیلاسونه نیسلي، او زه به د خپلو ټولو ملګرو انتظار کوم، یو ملګری به راځي او زه به وله د حوض کوثر نه اوبه ورکوم او هغه به څکي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ چې زما کوم امتی هغه زما د لاسو نه اوبه وڅکلي، نو د محشر هغه ورځ د قیامت هغه ورځ چې په قرآن کریم کې د هغې مدت الله تعالی 1000 کاله بیان کړی دی چې د قیامت یو ورځ به 1000 کاله، نو په هغه ورځ باندې چې زما د لاسو نه چا یو ګیلاس اوبه وڅکلي، پیغمبر علیه السلام فرمایي لم یظمأ بعده ابدا، جنت ته داخلېدو پورې به دی بیا تږي نشي. او پیغمبر علیه السلام د دې حدیث په آخره کې یو جمله فرمایي خپل امت ته چې بعضې زما د امت یو څو کسان به را رواني، زه به هغوی له آواز ورکم چې راشئ چې تاسو له زه اوبه درکم د حوض کوثر، خو د غیبو نه به آواز وشي چې یا رسول الله دا ستا د امت خلک نه دی، دا ستا ملګري نه دي. زه به ورته وایم چې دی خو زه پیژنم دا زما د امت خلک دی، د غیبو نه به ما ته آواز وشي چې دا ستا ملګري نه دي. زه به تپوس وکړم چې د دې وجه څه ده، ما ته به د غیبو نه جواب میلاو شي چې دا هغه خلک دی چې تاسو کله د دنیا نه لاړئ نو دی ستاسو دین پرېښودو،
چې کله تاسو د دنیا نه لاړئ د ستاسو کتاب پرېښودو ستاسو شریعت یې پرېښودو او ستاسو دین او شریعت هغه دقسې پاتې شو ستاسو نه پس دی ستاسو د دین خدمت نه دی کړی نو ما به الله تعالی منې کي دقې خلکو ته به زه اوبه نه ورکوم نو پیغمبر علیه السلام خپلو ملګرو ته خوشخبري اورئ چې زه به ستاسو انتظار کوم د حوض کوثر په لاره باندې د هغې په غاړه به زه ناست یم او زه به د هر یو ملګري انتظار کوم د الله تعالی د دین خدمت وکړئ په خپل ژوند کې چې د حوض کوثر هغه دروازه تاسو ته کولاو شي او زه تاسو له اوبه درکم نو په دې وجه الله تعالی فرمایي چې دا دین او دا شریعت ما دنیا ته رالیږلی دی او دا به تر قیامته پورې موجود وي د دې دین او شریعت په باره کې الله تعالی اعلان کړی دی لیظهره علی الدین کله چې دا به د دنیا په ټولو دینونو باندې غالب راځي او تر څو پورې چې اسلام موجود وي بل یو دین غالب نشي راتلی الله تعالی فرمایي که هر څوک دا خپل دین پرېږدي وکفا بالله شهیدا الله تعالی په دې خپل دین باندې ګواه دی د خپل دین د هغې ذمهداري د هغې د حفاظت ذمهداري هغه الله تعالی په خپل سر باندې اغوستې ده الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.